دا تپوس خو به د هغوی نه وکړي چې ولې ناکامه دي. موږ خو به دا ووایو چې که دغه کامیاب وي ناکامه نه وي نو احتجاجونه به ولې کېدی دی. که په وخت باندې صحیح حکمت عملي دوی اختیار کړی وي، دوی ورسره معاهده صحیح کړی وي، نو ولې به دا قوم په احتجاج مجبوره کېدلی. زمونږ تاسو ته پته ده چې دا 8300 ایکړ ځمکه ده د مومند ډیم، او دوی چې د مومند ډیم کم پیمایش کړی 523 ایکړ باندې کړی دی. د هغې نه علاوه دوی ته موږ چې کومه درنم کړې وه، موږ ورته مطالبې کېښودې چې موږ سره د ځمکې پیمایش وکړي. په هغې کې چې اوسه پورې پیمایش زموږ کم سرویر او سرکاري سرویر روان دی، نو 3500 پورې ایکړ چې دی دا موږ را پیدا کړه پکې چې دا مومند ډیم کې د نور له سروې روانه ده زمونږ. ټیک شوله. یو خو دا غټ بلنډر د حکومت او دې کې دا خو ټول ملاو شوي وو، که زموږ سیاسي کسان دي هغه یې اخیستي دي. ګنې سیاسي کس ولې غلی کېږي؟ یا به په مرګ غلی کېږي یا به په مراعاتو غلی کېږي. دلته خو د مرګ دمکي څوک نشي درکولی، خو د مراعاتو به نو په مراعاتو به غدي. دویمه دا ده چې کومه ریټونه دي تاسو ته پته ده چې دا 49 लाख روپۍ د PC1 مطابق راغلي وي دلته د مومند ډیم د ځمکې دپاره چې تاسو 49 लाख روپۍ پر ایکړ والی. هغه 49 लाख په ځای باندې دوی نیګوسیشن وکړو او خپل منځ کې سیاسي او سرکاري مشران او سرکاري ملکانان، قومي ملکانان نه، دوی نیګوسیشن وکړو او په 3 लाख او په 4 लाख او په 5 लाख روپۍ باندې دوی هغه ریټ چې دی تمام کړلو. ټیک شوله. نو هغې کې چې دوی کوم بل پاس کړی لینډ اکویزیشن ایکټ 2019 په هغې کې دا و چې مطلب د کم خلکو ځمکه هغه خلک ریټ نشي لګولی، بلې علاقې خلک به ریټ لګوي. نو موږ خپل ایم پی ای ته 2-3 پیري ویل چې هلکه ته په دې باندې اواز اوچت کړه، په دې بل کې ته ترمیم وکړه، د لینډ اکویزیشن ایکټ 2019 کې ترمیم وکړه چې نه دا ریټ چې دا به د خپلې علاقې خلک دا ریټ به دوباره شي زمونږ، نو دې کې به ټول ګن راښکاره شي، چا چې کرپشن کړی دی، چا چې وانې کړي، زمونږ اوریجنل ریټ به راښکاره شي. بیا تاسو ته پته ده دوی موږ نه په CBM فنډ 8 ارب روپۍ دي په هغې خپایښې وه، 10 ارب روپۍ ځمکې له راغلې وې، په هغې کې 5.5 ارب روپۍ دوی کرپشن او ورس سره وې چې موږ ځمکه واخیستله. 4.5 ارب کم سیوینګ فنډ چې هغه دوی CBM کې حسابوو چې دا موږ سره CBM دی. باقي د دې نه چې کوم زموږ پروجیکټس دي هغه ولاړ دي. بیا دا د پټي باندې قصه به وکړو. نو پټي باندې چې کوم کورونه په هغې کې څو کورونو ته پیسې میلاو شوي دي او څو ته چې دی وعدې شوي میلاو شوي نه دي. په دې کې په 13 میاشت کې زه حکومت را وغوښتم ضلعي انتظامیه چې ته راشه د دې قوم سره زموږ جرګه وکړه. دا قوم ما را وغوښتو او دلته کېناستو، جرګه م وکړله، دوی سره مطالبې ولیکل شولې چې تاسو ته به موږ یو اسسمنټ پیسې یو د سیټلمنټ پیسې چې کور خالي کوئ 60 लाख روپۍ به دا درکو، سکیمونه به درکو، مراعات به درکو. دا خبرې زموږ وشولې. ما چې دا خبرې تاسو عملي کوئ نو د دې خلکو کورونه به زه وران کړم، تاسو ضرورت هم نشته دی. بیا دوی ته د 21 تاریخ نوټس ملاویږي او په 21 تاریخ اپریشن کیږي او بیا اپریشن هم داسې بېهوده قسم چې یو بیروکریټس DC د زنانو باندې ډنډې چلی، سپېړې چلی. د بیروکریټ دې لپاره پولیس شته دی، بیا لیډیز پولیس نشته دی. لیډیز پولیس راوله وې دروه لاول خو ستا د اپریشن چې دا غیر قانوني تا زمونږ دلته یو نظام چلیږي، په هغه نظام په تحت موږ تاسو چلیږو. نو زمونږ یو څو خبرې دي د حکومت سره چې یو به د پښتون او د قبایل د نرخ مطابق زمونږ عذر او ننواتې کې علاوه لا کومه بې حرمتي چې تا زمونږ کړې ده. دویم به دا اپریشن فوري سټاپ کیږي، هغې پورې به سټاپ وي تر څو پورې چې کومې تا موږ سره کاغذ لیکلی دی، کومې مطالبې دې منلي و هغه عملي شوي نه وي. نورې خبرې به بیا بعد کې کوو ورسره. بیروکریسي، سرکاري ملکانان او سیاسي منتخب نمایندگان دا دې کې ملوث دي. ریټ دغه پبلک کړلو ملکانانو ته بیروکریټس چې دا ریټ تاسو ډن کړئ، دې کې به ته م اخلي، زه به یم اخلمه، جرنل به یم اخلي، کرنل به یم اخلي، بره نور وزیران به ملي، ټول به دا یو شیرز دي. خو داسې ریټ ولګوه چې زمونږ پکې خپله حصه وشي. ملکانانو ریټ کېښودلو د سیاسي منتخب نمایندګانو په قول چې هغوی د خپله دې خبرې اقرار کوي چې ملکانانو 1.5 लाख روپۍ ریټ ایښی او موږ پرې رالو ورته ومویل چې دا هم څه کړي، بیا موږ 3 लाख کړلو. یعنې تا 3 लाख کولی شو، تا خو د 40 लाख ډیمانډ هم کولی شو، دغه 49 लाख ډیمانډ هم کولی شو، په 3 लाख باندې ولې ودرېدلې؟
زمونږ سوال دغلته دی یاره بالکل تیار ده انتظامیه ملوث ده دلته چې په مومن ډیم کې کومه عمله ده دا ملوث ده د وابډا چې څومره اهلکار دي هغه پکې ملوث دي سیاسي نمایندگان چې څومره دي هغه ملوث دي سرکاري نمایندگان چې دي هغه ملوث دي دلته بریګیډیر امتیاز مخکې چې سابقه کومو ټیک شوله ټوله لوبه هغه خراب کړې ده دا ټولو ناول خو زه د دې خبرې ډېر په سختو الفاظو باندې مذمت کوم چې زمونږ د دې پښتنو قام سره دا یو ظلم د تاریخ نه را روان دی دا یو تعصب زمونږ د دې پښتنو سره را روان دی زه خو ډومبی چې کوم دی نو دا خبر او دا اکټ چې کوم دی دا د سره ریجیکټ کوم پاتې شو د گورنر صاحب خبره یا مطلب د حکومتي نمایندګانو خبره نو زه بالکل چې کوم دی نو لکه دې کام ته د خلیل مومن کام ته چې کوم دی نو دا یقین دهاني ورکوم ما خو دې ته اوس هم وویل زما ډي سي صاحب سره هم خبرې وشوې هغه په سپریم کورټ کې د ماته مازدیګر ټایم راکړو چې ته راشه د دې کام په باره کې چې کومې د اصلاح خبرې وي نو هغه به وکړو او انشاءالله که خیر زه دې ته ویم ما اوس هم دې ته وویل چې تاسو یو 5 شپږو کسانو کم مشران ډیلیګیشن مال راکړئ زه به سبا گورنر صاحب چې کوم دی کراچۍ کې دی اوس پر ورسي غرمې پورې به ورسي نو زه به سبا تاسو هلته کې کینم چې ستاسو کم مطالبات وي ستاسو کم فیسیلیټیشن وي انشاءالله که خیري د گورنر صاحب د طرفه دلته کې د گورنر سره چې کوم دی زه سیاسي رنګ نه ورکول دی غواړم خو چونکې د سیاسي وابستګي د هرې پارټۍ د هر چا شته دی نو زه د پاکستان پیپلز پارټۍ د یوت صوبایي جنرال سیکرټري یم او د گورنر صاحب فوکل پرسن یم نو هغې په حیثیت باندې زه دلته ولاړ یم او د مومن کام ته دا پوره تسلی ورکوم چې کم ظلم شوی دی د دې ظلم به ټیک ټاک چې کم دی نو د دې به موږ مخنیوي کوو او د دې به موږ سره چې کم دی نو دی هر قسمه لار کوي هر قسمه چې کم دی نو زموږ سره به لار کوي او چې څه قسمه ظلم زیاتې شوی دی انشاءالله چې تر کومه پورې دا کام مطمئن شوی نی نو موږ به ورسره یو دې سره به انشاءالله شانه به شانه باندې ولاړ یو کله هم نه ده خاموش پیپلز پارټي همیشه چې کم دی نو د دې مومندو دپاره چې د دې نه به مخکې ورته فاټه ویلی کېده نو د هغې مرجر کولو دپاره په صوبه کې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پوره کردار دی د دې په حقوق کې چې کوم دی نو دا د پاکستان پیپلز پارټۍ پوره کردار دی مونږ همیشه چې کوم دی نو پاکستان پیپلز پارټي د دې کام دپاره د دې ولس دپاره د دې د حقوقو خبره کړې ده او زه دلته ولاړ یم د پیپلز پارټۍ په یو نماینده باندې که تاسو دلته کې وګورئ زه دا تنقید نه کوم خو زما په خیال چې بل به سیاسي پارټي سره چې کوم دی نو داسې وابستګي خلک دلته کې نه وي زه به حیثیت بیګا ماته نه د کام ویلی دي ما ته نه چې کوم دی پارټي ویلی دي خو ما بیګا په یو ګروپ کې چې زه پکې چېرته ایډ وم چار چا پکې ایډ کړی یم د دې مومندو د طرفه به یو ګروپ وي په هغه ګروپ کې دا یو میسج چلی دی زه دلته کې انسانیت په ترو باندې ولاړ یم زه د بحیثیت د یو انسان بحیثیت د یو پښتون او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د پیپلز پارټۍ یو نماینده دلته ولاړ یم دا زموږ د پښتنو سره ظلم دی دا زموږ د پښتنو سره چې کوم دی نو یو دغه دی زه دلته راغلی یم زما ډي سي صاحب سره خبرې وشوې تر اصلاح یو رول به پکې پلی کوم د اصلاح دپاره به چې کوم دی خبرې کوم د دې کام او د دې حکومت ترمنځ چې کله د اصلاح نه دغه کېده نو زه د خپل کام سره ولاړ یم په هر لیول باندې ورسره انشاءالله ولاړ یو